السلام علیکم ګرانو کدونکو لیدونکو اوریدونکو احتشام خان دا وخت موجود یو تحصیل جمرود بایپاس روډ دی او څنګه تاسو خبر تر سوشل میډیا کتلی مختلف انټرنیشنل میډیا هم زه ملګرو اوس خبر شوم چې په هغې باندې هم خبر راغلی د قوم کوږي خیل سرلښکر مشر او ډېر اکټیو ځوان چې ځوانانو نه ډېره د قوم دپاره هغه کم خپلې هلې ځلې شروع کړي نه جناب دلته په لوکل سطح باندې بلکې که موږ وکسو نو د کورمې ضلع ریسنټلی دوی په مشرۍ کې هم وزټ شوی د مفتي کفایت الله سره نو موږ دا ویلی شو چې ملک نصیر صرف د کوږي خیلو مشر نه بلکې دا اوس د مکمل د قبایلو جناب مشر دی بل دا خبرو چې د لیوي سنټر ته تلي او لیوي سنټر کې هلته مذاکراتو دپاره تلي او بیا هغه گرفتار شوی را سره موجود دی جناب د مونږ د قوم کوږي خیل د ځوانانو مشر صدیق افریدي صاحب صدیق افریدي صاحب نصیر حواله سره خبر راغلی چې هغه گرفتار شوی دینه لږ زمونږ کتونکي خبر مننه احتشام بھائی ډیره شکریا څنګه چې تاسو ته پته و چې دا احتجاج دلته دوام لري او دا احتجاج په داسې سلسله کې چې څنګه تاسو په انټرو کې خبره وکړه چې صرف د کوخیل قوم مشر نه صرف د خیبر مشر نه د پورا پښتون یو توانا आवाज هغه ریاست او ریاستي ادارې دا کوشش کوي چې دا دباو کی او دا आवाज همیشه پر بند کی خو اټس کلاو ان شاء الله دا څنګه کیږي هغه نن مونږ دا خبره ډېره په افسوس راکاو چې ډي پی او صاحب مذاکرات لغوښتی و د قوم ډېرې ستونزې دي ډېرې مسالې دي د پارټیکولرلی کمې په خاصه توګه کمې ایشو حوالې سره مذاکرات دوی اهم مسالې دي د مونږ د قوم دوا سب سیکشن مندرخیل او شیرخان خیل د ایغو مساله په هغه سلسله کې د بجلی په حواله سره په تېره هفته کې احتجاج شوی و روډ بلاک شوی و په ګریډ سټیشن نه خلک ننوتي وو عوام مشتعل شوي وو نو په هغه سلسله کې ډي پی او صاحب انوایټ کړی و خبرې یې سره کولې جرګه یې کوله خو دا موږ ډېر په افسوس راویایو چې ډي پی او خو یا د موږ د روایتو نه خبر نه دی چې جرګې له څوک غواړي هغه سړی بیا پوره درناوښت سره واپس خلک رالاږي خو دا ډي پی او د موږ د روایتو نه خبر د داسې شي ته لاسه اچولی دی چې دا د پر ډېر مهنګه ده ته پرېوځي هغه روایتو خیال یې ونه ساتلو چې واپس کله دی د ده نه راوتو نو دی ګرفتار کړی دی پورا قوم پورا جمرود پولیس جی د جمرود پولیسو چې کوم دی ګرفتار کړی دی خو اډر چې کوم دی دا د ډي پی او و د جمرود پولیسو سره مونږ خبرې شوي هغه د مونږ روایات پیژني د دغې علاقې دي د دغې سیمې دي هغه یې پرشرایز کړي دي چونکې د هغو ذمهواري ده چې خامخا د خپل ډي پی او اډر به مني خو دا قوم چې کوم ناست دی دلته په روډ باندې د سبیو چې کوم دی مونږ ټول د خیبر چې څومره قومونه هغه ټول انوایټ کړي دي او آینده له حمل به جوړو او د مونږ له حمل به چې کوم دی انتهایی شدید ځکه وي چې ډي پی او د مونږ روایت په عمل کړي دي دا صرف د نصیر صاحب او دغه د ملګرو ګرفتاری نه د مونږ د جرګې روایت په عمل کړي دي او دغه پښتنه غوښتنه به مونږ کوو ان شاء الله مونږ وکسو ضلع انتظامیه به خاص کر بیا مونږ خیبر پولیس وکسو نصیر بیا که کسو مونږه همیشه کوم आवाज اوچت کړی اول هغه نه کومه سرکاري سکیورټي وه هغې سره کم پولیسو خیبر پولیس هغه ترې نه واغستلی شول هغې نه بعد بیا مونږ وکتل په متعدد ځایونو کې قومي پښتون جرګه کې په اف آی آر وشو نور هم په اف آی آرز دي نو دا څه ګڼو آیا تاسو ګڼو چې نصیر خو د قوم دپاره همیشه د قوم په غم کې आवाज اوچت کړی نو دغه پولیسو طرفه بیا دومره ظلم اصل خبره دا ده چې د مونږ په د ریاست کې د ننه داسې اکټرز دي دغه نظر وی په خلکو باندې چې کم خلک د قوم د حقوقو आवाज اوچتای دویمه خبره ده چې دغه علاقې له او د قوم له امن غواړي نو ځنې اکټرز داسې دي چې د ایغو اکټرز په بادامنۍ کې خیر وي ایغو ته په بادامنۍ کې ډالر ملاویږي نو د دوه مفادات تړلي وي دغه خبرې سره چې دلته څومره بادامنۍ وي څومره ټینشن وي څومره دهشتګردي وي نو دغه ته ډالر ملاویږي چې څوک بلا کله بیا د دغه علاقې له امن غواړي دغه علاقې د حقوقو خبره کوي نو بیا چې کوم دی هغه سړی اول پرشرایز کیږي دمکیو ته ملاویږي بیا هغه چې کوم دی دغه د اغستلو کوشش کیږي بیا چې په دا دوړو سلسلو باندې ونه شي نو اسره بیا دا حربې استعمالیږي چې سکیورټي تریټس دي انتهایی نصیر مالک ته نصیر چې چونکې د کورم په څومره اهمه او په سنسیټیو جرګه کې کردار ادا کوي نو اخته انتهایی مونږ ته پته و چې اخته سکیورټي تریټس دي په کار ده چې ریاست د پولیس ویر کې اشتا پولیس هم ته وغستل نو د پرشرایز کېدو حد کنډې دي د دغه لپاره چې نصیر مالک صاحب د قوم لپاره د امن لپاره आवाज نه اوچتای د قوم د حقوقو خبره نه کوي د پښتون قوم چې ډیر وخت نه پاس لکه ډیر انتظارونو د قانونو انتظار نه پاس چې کوم دی یو داسې طرف ته روان دی چې پښتون ټول متفق کیږي نو او پاکي کی رول چې کوم دی د نصیر ملک دی
نو دا ریاست یو څو ادارې چې کوم دی دا نه غواړي چې دا شي کې دا پښتانه کامیاب شي نو دا ټولې منفي هتکنډې دي خو ان شاء الله تعالی موږ چې کوم دی د دغه مقابله کوو نصیر چې کوم دی دا اوس فرد واحد نه دی ان شاء الله تعالی دا ټول د قوم چې څومره د یوت دی دا څومره مشران دي دا ټول چې کوم دی د نصیر په شا ولاړ دي و دا موږ داسې نه پرېږدو. تیر لنډ وخت کې موږ وګورو باډې خانوالي سره کومه واقعه وشوه اول گرفتار شو بیا یې وتاړه ریګي تاړه پېښور تاړه ایون چتراله پورې هغه وځغلولی شو ګڼو نصیر سره دا واقعه وشي د دو پلانینګ بالکل هم دی 100% هم دی د لیګل ټیم سره موږ وختي چې کوم دی مشاورات وکړل هغو سره چې کوم دی د دو په نوټس کې هم ټولې دا خبرې راواستې چې ریاستي ادارې یو ځل بیا د ایکسرسایز ریپیټ کوي د نصیر ملک صاحب سره نو ان شاء الله تعالی د مونږ لیګل ټیم تیاری روانه ده سبا په های کورټ کې چې کوم دی د لپاره پیټیشن کوي نور دلته په کورټ کې باندې پیټیشن کیږي سبا د مونږ دا امید دی چې هغه په عدالت کې پیش کی کا پیش نه کړو نو بیا چې کوم دی د ډي پی او د پولیسو خلاف مونږ دام یو پیټیشن فایل کاو چې دای اوسه پرې په حوسه پیجا کې څنګه ساتي لکه دا قانوني وایني حق ته چې کله ته یو کس گرفتار کې نو هغه ودن 24 اورز کې خامخو مجستریټ ته پیش کوي نو سبا چې کوم ځکه پیش کی ان شاء الله په عمر ټایم کې او په عمر عدالت کې موږ د ضمانت درخواست جمع کوو او ان شاء الله چې چټیان څنګه ختم شي په های کورټ کې به مو د نصیر چې څومره اف آی آرز دي د هغه په حواله سره یو پیټیشن جمع کوو. ډیره مننه صدیق بھائی تاسو خبره واورېده د ځوانانو مشر او سابقه د تحصیل جمرود چیرمنشپ امیدوار صدیق بھائی خبره تاسو واورېده نصیر ملک خبر دا نصیر ملک گرفتار شوی دی د پولیسو لخوا څنګه نصیر صدیق بھائی ویلې تر اوسه پورې لا حوالاتو ته نه منتقل شوی په نامعلوم ځای کې دو وینا مطابق حبس بیجا کې ساتلی شوی دی دا مو ویلې چې څنګه په تیر وختونو کې لنډ وختونو کې د خانوالي سره څنګه چل وشو نو کېدای شي چې همداسې هم دی له د مختلف تاڼو چکرې ورکړي دوی دا دړکه و چې تر څو پورې نصیر ملک نه وي ریلیز کړی شوی نه وي خلاص شوی یا په آئین او قانوني لاره باندې عدالت ته په 24 غنټو کې ودن 24 اور نه وي پټری شوی نو پاک افغان شهره د جمرود په بایک پاس مقام باندې همدغه شان دغه پرلت احتجاج وي همدغه شان دوامدار وي جاري وي په شا تاسو کتای شو جناب د پولیسو چې کوم ټیم د خیبر پولیسو کسان دي هغه هم راورسېدل مذاکرات دلته هم جاري لیوي سنټر له هم وفد تلو چې څه اپډیټ راځي تاسو سره شیر کوو.